نعبدو و ایاک نستعین. حقیقت دا دی چې سخته ورځ یو ځل بیا راغلې رو، خو انشاءالله تعالی دغو سختونه بعد او پالیسیونه کیږي او دا بار بار ملیټري اپریشن او موږ ورته ویو چې 22 غاټې ملیټري اپریشن دې وکړي او 14,000 وړوکې ملیټري اپریشن دې وکړي. د یغ نه بعد دیم دهشتګردي ختم نکړه. نو دغه مطلب دا رای چې پالیسي د ناکامه رو او دا پالیسي به ولې کم یو بیږي چې تکله د مونږ قبایلی مشرون د مونږ ام پی ای ام ان ای د مونږ صوبایي حکومت په اعتماد کې واخلې او یو مؤثره پالیسي جوړه کې او هغه چې کم دی بیا ته دلته امپلیمنٹ کې د یغ نه بعد به چې کم دی امن ارسي داسې امن ارسي چې ته ولته په اسلام آباد کې نوستي او په بند کمرو کې فیصله وکړي او دغه رویه چې دلته ملیټري اپریشن او یمو خلک د کورونو ناروغ او سیداري څو ځل وکړل 23 ځل دې وکړل. په 2008 په 9 کې مې قرباني ورکړه کورونو ناروغ تلم څارو تکړه و د ریاست کړي و کنه وای کړي و صاحب چې کوم دی هغه 4 لک روپے د مو دغه پښتانو دغه قبایلو لاندې دی ملو سروې شوې دغه نه باوجود چې کوم دی نه روکوي نو دا نه مخکې د نورې وادیم کړی دی وا واده نه د پورا کړی چې کم پر ریاست باندې قابض ظلمون دي دغه مایند سیټ دغه دی په یو کې یو مایند سیټ دی هغه یو ذهنیت دی چې دا خیبر پختونخوا دا یو تجربهګارو یو ارتي یو فیصله کوي بل ارتي بل فیصله کوي. په 2018 کې خو موږ له ویلو چې امن روغلو ویلو کنه ویلي په تیرو کې خلک د نورو زینو نرتلل کا نرتلل بل دا به چې کم دي چکرې والے کنه والے په 2022 کې چې کله د عمران خان حکومت وګرځیدو دغه نه بعد د ریاست بیا فیصله وکړه چې دا خلک دوباره التهاب ودو. مونږ ته ویل چې ګور راوون دي زه تیروله 2 ځل راغلی یم زه چې کم دي د تیرونه ونی ساتر سووته پر سووت نه ونی ساډي خونه پر چې مې ته والے چې ما یې ولا یو ځل بیا چې کم دي د پښتنو د سر سودو ما کوا نو مونږ له ویل چې دا دروغ یې هیڅ هم نشته. بیا مې ته ویل چې نه په غرونو باندې دروغ یې هیڅ هم نشته. بیا مې ته ویل چې په زورونو لار ورسېدل چې دروغ یې هیڅ هم نشته. چې کله کورونو لار ورسېدل یې نه پاتې چې وسر وځه اپریشن کوو دا 3 کوله مخکې مونږ ته ویلو چې وسر 2-3 کوله بعد به بیا یې چې اپریشن کوم د مونږ خلک به بهر وځي یو ځل به بیا قرباني نو قرباني خو مونږ مخکې ورکړې دي کنه څه فایده وکړه مطلب د مو قبایل او د مو پښتون صرف د دغه پر دی چې ویژنه صرف د دغه پر دی چې کورونو نه روبوسه او کما به چې کم دي د تو ناکامو پالیسیو پونی مونږ ورکو داسې نه کېږي هر وخت داسې نه کېږي. نن دغه خوره بچایم چې کله یو منتخب د ادارې ترجمان پېښور لارو زه ساره چې کوم دي ټوله ناست نه یم اول خو بیا هم د الله په فضل باندې زه وزیر اعلی شوم دغه نه بعد یې وویل چې رشوتګر دی دغه نه بعد یې وویل چې سمګلرانو مرګ کړی دی دا څه ده ځکه چې د دغو د ناکامې پالیسیونې تو د پالیسیونې ناکامه دي ځکه وتا یا کولا کې په پاکستان کې چې دا د قبایلو نه وزیر اعلی نه ورغلی دا پیل عمران خان په نگرانۍ کې د عمران خان په بچاحت کې چې کم دی مونږ له دغه مکالمه وکړه چې د یو قبایلو نه روچات شو ځوانو هغه وزیر اعلی شو دغه له تکلیف دښي ورکړی دی دا کله سمګلر دهشتګرد کله زرنګلي دا مونږ له څه لوی پته دشته دغه ټول عمر ټول پاکستان لا د مونږ چې کم د مخ دا غلط خلای دی چې دا قبایل دهشتګرد دي دا قبایل سمګلرون دي دا قبایل زنګلي دي دا یې دغه لا ورکړی دی خو چې زه راغلم
زه د خلکو سره ملو شوم د صحافیانو د مو بکلو کړل چې داسې نه ده د موږ دا قبایل چې کوم دي دا محب الوطن پاکستانیان دي دا د پاکستان دپاره قرباني ورکوي دا خو چې کوم دي ځینې خلک په تنخوا دپاره جنګ کوي موږ بغیر د تنخوا د قومي د ملک حفاظت کړی دی د 1947 نه ونیسه تر 2008 پورې د موږ سره دلته چې کوم دي یو مرغی هم نشو ورتلی چې کله ته روغلی قبایلو له دلته میلیټري اپریشن وشول دغه نه بعد د خلک د مو سره نشول ارتلل او نه چاپ کې دومره جرأت شته چې د مو په خوره باندې قدم کېږدي خو ته هم ریاست یې ته خو ریاستي اداره یې ته خو د ټوپک په زور باندې د کورونو نه روباسې خو زه خو په تو پسې ټوپک نشم راخستی زه به د ټوپک په ځای کلم راخلم او د کلم نه به ته انشاءالله تعالی ټوپک جوړم زه به د توپې په ځای دغه خولې استعمالوم دغه خولې نه به ته انشاءالله توپ روباسم او دا به چې کوم دي ټولې دنیا نه زه ښایم چې تو پالیسي مخکې هم ناکامیابه وه اوس هم ناکامیابه ده او د دا نه بعد هم ناکامیابه ده او دا به ته هم وایم چې د مو قبایل د مو پښتون دا لیبارټري نه ده دا تجربهګاه نه ده چې یو کس بیرڅي یوه فیصله به کوي یوه تجربه به کوي هغه بیڅي بل بیرڅي بله تجربه به کوي هغه بیڅي داسې به مخکې نه چلېږي انشاءالله تعالی ټول پاکستان له به ته دغه مکرو مخ ښایم انشاءالله تعالی چې د موږ سره کم زیاتی د دا نه مخکې شوی دی مخکې خو یې موږ مجبوري وه مخکې خو دغه روغلل هلته یې ظلم وکړو زیاتی یې وکړو هغه موږ دی چې هغه زنانه آی مونږ خویندې میندې چې ساره به یې په کوله کې ورور هم چې کوم دي ویښته نه لیدلو هغه سرتور یې او پرخاوند یې چې کوم دي په دغو سرکونو باندې ګرځېدی د دا نه مخکې اپریشن کې دغه و که نه و د ما په پردي قوم کې د خیغ وختو والا نه و مونږ او پردی قوم خیراتمند خودداره قوم و خو چې کله د میلیټري اپریشن وکړو که په کوله کې مې لس سړي وو لس دې مړه کړل که شل وو شل دې مړه کړل صرف زنانه پاتې شوې نن چې کوم دي د مو زنانه خیر غواړي د ډېر ظلمونه شوي دي حاجي صاحب زه یې تر څه مین خبرې ده زه یې سره اوس ویلوړ یم انشاءالله تعالی د دغو خلک یې ډېر خوره کړي دي هغه به چې کوم دي تاسو کې دلته وي بدمزګي به دا خلک دا خوري تاسو انتشار دا خلک د اپریشن یې څخه دهشتګردي خو په ټولو قبایلو کې ده ټولو قبایلو کې روسته دهشتګردي خو صرف یې تیرو څه له خوښ کړو ځکه چې دا یې مو کوله دی دا یې مو زوی دی دا یې دغه دپاره خوښ کړو چې دا به چې کوم دي روشي ورته غلط حرکت وکړي موږ به د آیین او د قانون په دایره کې انشاءالله تعالی د دغو مقابله کوو دا ورځ دوی تکلیف دی انشاءالله تعالی دغه کیم بدنیاتی کړي کامیاب شي موږ به ځای ته ویم چې انشاءالله تعالی چې کومه پرې ژوندی وم زه به سره د نر غوندې کې ویلوړ وم او دا چې کوم تکلیف نن وینو انشاءالله تعالی دا به د په ورځ دوی کې حل کوم او دا نه مخکې به انشاءالله زه به سره ویلوړ وم خو تاسو ملاتړ مې پکار دی ځکه چې د تاسو نه بغیر زه هیڅ نه یم تاسو نه بغیر زه هیڅ نه یم
ان شاء الله په شریکه باندې به مقابله کوو او خپل بچو له کلام ورکو خپل بچو له تعلیم ورکو صحت په ورکو دلته به چې کوم دی یو ځل بیا ترقی ورولو خوشحالي ورولو بس صرف چې کوم دی ودرېږو او ان شاء الله تعالی زی سره ولور یم ډیر مننه مهرباني